بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا بالإثم والعدوان. آیات کریمه دی د دې مفهوم داسې دی چې یو بل سره تاسو د نیکۍ په کارونو کې تعاون وکړئ او د بدۍ په کارونو کې او ګناه کې او په دښمنو کې تعاون مه کوئ د یو بل سره. مقصد زما دا دی چې په دې ملک کې دا کوم شر فساد خور شو او په کروڑونو اربونو روپو تبۍ وشوه، خلک پکې وفات شو، ډېر خلک په لار روان باندې هغوی خوږ شو، زخمیان شو. د ټیکسي غریبانان چې کوم دي هغوی له لاسونه خپې خلکو مات کړل چې تاسو به ګاډي نه چلوئ. نو دا انتهایي یو ظلم شوی دی د تقسیم پاک و هند نه پس چې کومه دلته دغه شوي دی ظلم، بلوا او شدت پسندي او شرپسندي، نو دا هندوان هم نو کړی چې کوم مسلمانانو سره وکړي شو دلته په پاکستان کې. په هر حال د خبرې مقصد دا دی چې حکومت په دې بابت کې یو بیان جاری کړی دی، د ډېرو خلکو د نظر به وکړي یا نه چې په دې قسمه غلط قانون کې څوک ککړ دي، نو د هغوی د نشاندهي کولو والا لپاره 2 لکه روپۍ انعام دی. خو دا ده چې هغوی به دغه د هغوی نوم به په صیغه راز کړي چې چا نشاندهي وکړه، چا فوټیج ورکړل، چا څه ثبوتونه ورکړل، یا چا چې څه پټ کړي دي د مختلفو ځایونو نه، او د هغې د برآمدګۍ دپاره د هغې د ځای نشاندهي وکړه چې دا مال په دې ځای کې پروت دی، نو دغې کسانو ته به 2 لکه روپۍ نغدې میلاویږي او د هغوی نوم به په سکرین او په فرنټ او په کاغذ نه وي. نو ستاسو به ډېره مهرباني چې تاسو حکومت سره په دې نیک کار کې تعاون او امداد وکړئ او د دې ملک د فلاح، بهبود او د آبادکارۍ دپاره بیا یو نوې سوچ سره اوچت شئ. ستاسو ډېره مهرباني دا پیغام دا شیر کړئ چې خلکو ته پته ولګي. یو خو غربت دی، خلکو ته به پیسې ملوي چې 2 لکه روپۍ ډېر شي دي، لږې نه دي، ټیک شو. او بله دا ده چې دې ملک کې کومه تبۍ شوې دا خلک هم د قانون په شکنجه کې راشي او دوی به قانون ته مخکې شي او بیا دپاره به داسې نه کړي. ستاسو ډېره مهرباني. السلام علیکم.